ضروري نه دی او چې ته وایې چې دا ضروري نه دی نو چې ته په دې انلاین کوم شیز کې کار کوې که نه دا چا جوړ کړی چې ایجوکیشن وایي څه ته education is the key to success. Education is the passport for the future. الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو نن را سره په پروګرام کې خارس ناست دی نو د خارس نه به یو څو پوښتنې کوو خو د ټول ناول د خارس د ټیم د راکولو شکریا ادا کوم او هغه ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایم مننه جی خارس په دې مې لګوټې پوهه کا او زموږ دا کتونکي په دې باندې لګوټې پوهه کا چې ایجوکیشن وایي څه ته بلکې چې بل اړخ ته موږ ګورو نو په دې سوشل میډیا باندې او په دې کلو کې دا یو ټرینډز روان دی چې آیا تعلیم ضروري نه دی تعلیم چې دی دا په کار نه راځي نو په دې باندې لږ رڼا ور واچوئ چې دا کتونکي خبر شي او موږ هم لګوټې خبر شو چې تعلیم آیا ضروري دی نن سبا په دې ماحول کې او که نه بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د پروګرام ته چې تاسو موږ راوبللو ستاسو ډېره مهرباني او زموږ تاټ ستاسو دی همدې هغه دا کول غواړی چې موږ وپېژنو چې ایجوکیشن وي څه ته او دا ضروري دی او که ضروري نه دی نن سبا موږ به دې وګورو که نه نو ایجوکیشن ته خلک ضروري نه وي خلک بزنس ته ضروري وي نو زه به دې دواړو ته ووایم چې ضروري دواړه دي یوازې ایجوکیشن که ته وګورې ایجوکیشن خو خامخا ضروري دی بزنس هم ضروري دی نو که موږ وګورو د ایجوکیشن چې کوم ډیفینیشن دی که نه زموږ د خلکو هغه غلط کړلی که موږ وګورو د ایجوکیشن ډیفینیشن څه دی ګیټینګ نالج یا ګیوینګ نالج زموږ خلکو ته چې کوم ډیفینیشن ایستلی هغه داسې دی چې ګیټینګ پوسټ ګیټینګ ډیګري ګیټینګ جاب دغه ته موږ ایستلی نو زموږ د خلکو له پکار دا دی چې یوازې دغه اړخ ته وګوري چې بزنس چې دی دا بغیر د دغه نه ایجوکیشن نه کېږي خو ته وګورې که نه خلک وي امیزون ایجوکیشن ته پکې ضرورت نشته دا د امیزون دا چا دا ډیزاین کړلی دا یو سافټویر انجینیر چې کوم دی هغه ډیزاین کړلی هغوی ولې ډیزاین کړلی هغوی په نالج په بیس باندې دغه کړلی هغوی سره نالج و چې ستا سره نالج نشته ته یو شی دغه کړه ډیزاین کړه چې ستا سره کله نالج کړه نو ته به اپلیکیشن به هم ډیزاین کړي سافټویر به هم ډیزاین کړي او چې ته وایې چې دا ضروري نه دی نو چې ته په دې انلاین کوم شیز کې کار کوې که نه دا چا جوړ کړلی که امیزون شو که یوټیوب شو که فیسبوک شو که ټیک ټاک شو دا سافټویر انجینیر جوړ کړلی او هغوی تعلیم کړلی بغیر تعلیم خو نه دی کړی که نه نو مقصد مې دا دی چې تعلیم ډېر ضروري شیز دی او په دې وخت کې موږ د دې له تعلیم نه کوو چې موږ د دې پوسټ واخلو دا یو غلط ډیفینیشن د دې راغلی نو پکار خلکو له دا دی چې تعلیم د دغه دپاره نه کړي د ډیګرو دپاره جی خارس صاحب زمونږ په دې نوجوان نسل کې د تعلیم یوه مایوسي پیدا شوې ده یو مایوسي جوړه شوې ده نو دا به د څه په بیس باندې ختمېدی شي ختمېږي به جی تاسو کوېسچن وکړه چې دا به ختمېږي څنګه مایوسي ده نو د دې نه مخکې ما دغه وکړو چې موږ که د دې ډیفینیشن وپېژندو نو د دې ناامیدۍ حل دی دا اوس که موږ دا وویل موږ نوجوان نسل دا دی انلاین ارنینګ ته ډېر زیات رامخې ته شوی دی چې موږ انلاین ارنینګ کول غواړو داسې ډېر خلک ما ولیدو چې په هغې په باینانس کې په دې چیزونو کې پیسې انویسټ کړي او هغه به یې دي څه پکې ما داسې خلک ولیدو چې سود کړي او بیا په دې باندې دغه هم نه کړي چې دا موږ سود کوو نو داسې ډېر خلک ما ولیدو چې دوی وایي چې بس انلاین ارنینګ دی بس موږ وکړئ او یو شارټکټ اختیاري نو که دا هر څه کېږي نو بغیر د تعلیم نه یو شی هم نه کېږي خامخا به کې education is the key to success. Education is the passport for the future. نو بغیر د ایجوکیشن نه هیڅ هم نه کېږي او زموږ نوجوان نسل چې کوم په ټیک ټاک باندې کله ویښته یو پله اړي کله بل پله اړي که نه نو خامخا به دوی کې ناامیدي راځي خامخا به دوی کې مایوسي راځي نو پکار دی ټیک ټاکرانو له دا دي زموږ د نوجوان نسل دی ټیک ټاک له هم وخت ورکړي یو اپلیکیشن دی خو د یو محدود وخت ته پورې چې داسې نه چې تاسو 24 ګنټې ورکړئ زه تاسو ته وایم که تاسو 24 هاورز ورکړئ او تاسو د دې نه د عزت حاصل کړو نو تاسو دې باندې پوه شئ چې دا ستاسو د بربادۍ یوه نشانه ده پیغمبر اسلام دا ویلي چې په دې کوم روان وخت کې به داسې فتنې راځي نو دا فتنې دي زه به دې ته فتنې وایم چې زموږ دې خلکو ته د دې یو ښه فایدې دي ډېرې فایدې دي خو زموږ خلکو فایدې ته نه ګوري اخ کې نقصان ته ګوري بغیر بې پیدې کارونه پکې خو تاسو وګورئ اوس یو لایو اپشن چې پکې کوم راغلی هغه تاسو وګورئ هغه دومره فحاشي او په هغې باندې بیا ننګ هم کړي چې دا زما دا یو لایو کس زه ګورم او د دې زه فین یم دې ته فین وي ولې هغه چېرته یو ساینټسټ دی
ولې هغه چېرته پاکستان په فتح کېدو کې چېرته څه کردار ادا کړی، په ازادېدو کې څه کردار ادا کړی نه، بس د هغه لایو زه ګورم د هغه زه پی نه یم. نو بالکل دا نه دي پکار. خود به تاسو مایوسي کوي تاسو د ایجوکیشن څومره ټایم چې تاسو د لایو ویډیوز له ورکوئ ټیک ټاک لایو ویډیوز له دومره تاسو زه به تاسو ته یم یو نوی څیز راوتی دی چیټ جی پي ټي، تاسو هغې له وخت ورکړئ نو ستاسو ټایم به ضایع کېږي نو ایجوکیشن طرف ته به ستاسو مایوسي بالکل نه ځي. قدرمنو کتونکو حارث خو ډېرې ښایسته او ډېرې صحیح خبرې وکړلې، نو چې مونږ دغه شانتې مایوسۍ نه اختیارو، مونږ د مایوسۍ نه راوځو، مونږ ایجوکیشن حاصل کړو، مونږ مخکې لاړ شو چې مونږ نور څه په لایو کې ټیک ټاک کې وغیره کې ځان په حاشیه طرف ته نه بوځو، مونږ ایجوکیشن طرف ته لاړ شو. نو دا و زمونږ نننی پروګرام. را روان پروګرام لپاره اجازت غواړم د الله په امان.